بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 178 رحم سپارہ من یهد اللہ واچاتا چه ہدایتو کی اللہ تعالی پہول دپاتے شدی حجی سا اڈیر بد دے مثلا للقوم الذین مثال دائی خلقو کذبو چی تکذیب کون کری دی بی آیاتنا دایتونو دمونگا وانفسهم او نفسون اخپل دائی کانو دی یظلمون ظلم کون کی پخپل دانونو باندے چی انکاریو کد اللہ تعالی دا وحدانیت تمرنا من یهد اللہ واچاتا چی دایتو کی اللہ تعالی فهو المحتدین وی بدے پہ ہدایت پاندے ومن یضلل آچال رچ گمراہ کی اللہ تعالی فاولائکا پس دق خلقهم الخاسرون ہم دی بوید تاوان کون کونا پا دنیا و پا آخرت کی ولقد پتاکیک سرا زرعنا پیدا کرے دی منگا لجہنم دا پار دا جہنم کثیرن دیر من الجن دا جناتنا والانس دا انساناننا اللہ تعالی دا دی جہنم دا پارہم مخلوقات چے کمدن حقدائی پیدا کرے دے او اللہ تعالی وعدہ کرے دے دک کی جہنم سر چے سچل بکوم ڈکوم بدے نو دک کی جہنم سر چے کمکڑی وعدہ دا کنا نو روایت کی رازی وی چکل دا جہنمیان جہنم تا اگر دولے شی کنا نو اللہ تعالی باتے تپوس کی چے حلم تلا تی ڈک شوی تو نو دا جہنم با توی چی ویقول حل من مزید اللہ نور شتا نو علماء کرام ذکر کئی وی بیا با پی اللہ تعالی دخپل قدرت اغا قدم کی دی نو دا جہنم با وی چی قطو بست اللہ بست ڈک شمکا لهم ددید پارا قلوب زلون دی لا یفقهون بها چن پویگی دی پدی سراب پسو بی آیات اللہ دا اللہ تعالی پا آیتونو بندی ولهم ددید پارا آیون سترگی دی لا یبصرون بها چلی دلکی پدی سراب ولهم ددید پارا آذان وگون دی لا یسمعون بها چور دلکی دی پدی سراب اولائک دک خلق الانعامی پشان دا چار پیانو دی بل هم اضلو بلکر دینم زیاد گمراہ اولائک دک خلقهم الغافلون دی غافل دی نا خبر دی دسنا دا دی خبرنا چی دا اللہ تعالی بدی دی کپر پدی انجام کی دی تک مسزاور کئی خواب وللہ دا پارا دا اللہ تعالی الاسماء الحسنى نمون خیست دی فدعوه رو بلی تاسو دی اللہ تعالی لربیا پدی سراب وذر الذین پریک دی اے خلق لرا یلحدونا چی اڑیگی دی پی اسمائی فبارد نمونو دا اللہ تعالی کی دچانا اگا کوگوال پکی تلاش کئی خواہ سیجزونا درد چی بدلب ورکلیش دیتا ما دا آسکانو چیو دی عملون کون کی دا شرکنا چکم اعمال شرکیه دی اختیار کردی دی کنا دا غی جزاب اللہ تعالی دیتا ورکی ومن بعد دا آچانا خلقنا چی پیدا کرد منگا امتنی و جماعت یهدون بالحق چی حکم کی دا حق خبری وبهی او پدی باندی عدلون عملون کون کی دی والذین خلق کذبو چی تکذیب کون کی دی بی آیاتنا پیتونو دا منگا سنستدرجهم درد استدراج بورکو منگ دیتا من حیث لا یعلمون ددا سی طرف نا چی دیتا با پتم نی نو استدراج دیتا ویلشی چی انسان یو غلطیو کی او اللہ تعالی و تموقور کی نو دے تصور دائی تیگی اللہ ما تسنوی جد اللہ خوخی منو نو چی دے بل گناو کی نو اللہ والا بیامو قور کی نو چی داغی نا پس دے بل گناو کی کنا حتی چی دے دا اللہ تعالی دنیو کی بالکل اغنیز دی لڑشی نو چی اللہ روری سی کنا نو بیائی دا بچ کی دو او دا خلاصی دو سا تصور نی خواہ
واملی لهم مولت ورکو مونږ دیتا ان کیدی بشکنی ولدما متین ډیر سختی اولم یتفکروا یا دی غور و فکر نکی ما بصاحبهم چنشت فملګری دی باندې من جنت سلیمان توب ان هو ان الا مگر نذیر يرون کر مبین الخکارا پیغمبر د الله تعالی چې بغیر د دنیوي غرض نه دی د الله تعالی وحدانیت طرف ترابلی کنا دا پیغمبر صرف د الله د طرف نه چې کومه ذمہ داری د تعالی د هغه پوره کوي ښا اولم ينظروا ويا دي نظرنا كي بخبل عقل نسرا في ملكوت السماوات فعجائبات الاسمانون كي والارض دزمك كي وما خلق الله واچ پیدا کړی دی الله تعالی من چې اند تمام اشیاؤنا وان شان دا د عسا قریب دا ان یکونو دا چې وی قد اقتربا نزدې راتلون کې اجلهم نیټه دی فبأي حديث پس پکم خبر باندې بعده رسل د نازلېدو د قران مجید د یومینون دی به ایمان ناړي مطلب سره الله تعالی چې تمام انبیاء را لېږلي دي دغه تمام اشیاء الله تعالی په دې کائنات کې پیدا کړی دي نو د دې ټولو مقصد د الله تعالی د قدرت او د الله د وحدانیت اظهار دی چې خلق ته د الله د وحدانیت دا پیغام واضح کی من یضلل الله وچاله چې گمراه کی الله تعالی فلا هادی له پس نه به څوک راهنمایي کوونکی دتا ويغرهم پرېږدي دی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ د دی قیامهون سرنګون به وي دی یسألونک تپوس کوي دی د تا نه عن ساعتې په باره د قیامت کې ایان مرساها چې کله واقع کېږي دا قیامت قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام انما بشک خبر دادا علمها علم د واقع کېدو د دې قیامت چې عند ربي پنځ د رب زما دی لا یجلیها نظاهری دی لرا لوقتها د پار د وخت دی الا هو مگر دغه والله تعالی د چې چل بکی د دې قیامت تواقع کېدو هغه علم الله څخه دی چې قیامت پکلی قیامت په چې کمنر حقا کله برازي او د قیامت د ظهور هغه وخت په کمیخه ثقلت یو عظیم الشان خبر دا پی السماواتی پاسمانونو کی والارض یو پزمک کی لا تاتیکم نبرازی تاسو تدا قیامت الا باغتت الناساپا یسألونکا تپوس کئی دیدتانا کعنک خفی عنها گویا کے تسی خبرداری دا دینا قلوتو اے نبی علیہ السلام انما بیشک خبر دادا علمها علم دا دی قیامت چل عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی دے ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نپویږي چې سره علم غیب او علم کلی چې کوم نه حق دا خاصه ده الله تعالی دا نو علما ذکر کوي چې څه جلبو د خلقو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی د قیامت تبارک تپوس کو او حدیث جبریل کې مرضی مشکات شریف جلد اول کې 2 نمبر حدیث ته کړه جبریل امین ناله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي متى الساعه قیامت پکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتوی وی مل مسئول عنها باعلم من السائل چې تا ته پته نشته نو چې څنګه تا ته علم نشته نو دقه سي ما ته علم نشته نبیا جبرئیل امین ته تپوس کوي فاخبرني عن اماراتها وی د دې قیامت چې کومې نه خدینو وی اغرته وایا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته د قیامت هغه علامات ښکارا کړل نو مطلب دا دی کنه چې د قیامت راتلل الله ته پته ده چې کله به اگر چې بازی خلق لګیا دي چاوی وی 2022 کې به قیامتي او چاوی 2020 کې به قیامتي او چاوی 2025 کې به قیامتي چا چې کمندر هغه بس لګیا دي خپل قیاسات کوي نو قیاسات کوي حالانکه د قیامت تواقع کېدو علم الله څخه دی او کمی علامی چې د قیامت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرموداتو کې مونږه تاسو ته بیان کړی دي تقریبا هغه علامات صغرا ټولې پوره شوي دي خو هغه غټي غټي یو څو نښې چې کم دی کنه هغه لا پاتې دي هغه سره امام مهدی علیه الصلاۃ والسلام دویم حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام راتل خروج دجال او خروج د یاجوج و ماجوج خروج د دابة الارض او طلوع الشمس من المغرب دغه بس تقریبا یو څو نښې پاتې دي نور نښې چې کومې علامې وي کنه د قیامت هغه ټولې تقریبا پوره دي تقریبا پوره دي خجی
قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا املکو د اختیار نه لرم لنفسی د پاره د خپل ځان نفعا د نفع رسول ولا ضررا د ضرر د فکولو الا مگر ما شاء الله وا چې غواړي الله تعالی ولو كنتو کچرت ومزو اعلم العیب علم لرونکو په عیب باندې لاستكثرتون حاصل کړي به مې ډیر من الخير د خیر نه وما مسني السوء نه به ورسېدلې ما ته تکلیف په احد کې که زما په اختیار کې دغ کوې که نه نو ځان له به مې خیر لټولی و که نه په احد کې به دې مسلمانانو ته دا تکلیف ولې میلاوېده ښه جي ان انا نیم الا مگر نذیر يرونکم وبشیر او خوشخبری ورکونکم لقوم د پار دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړونکي وي هو الذي الله تعالی ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا وجعل منها پیدا کړی و د دینا زوجا بیبی ددو لیسکن الیها دا چې آرام حاصلی دی هغې طرف ته نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې سو مضمون د بیان د بعضي دلایلو د توحید او د ابطال د شرک وشو نو په دې کې مضمون د توحید او مضمون د میعاد ذکر کیږي چې الله تعالی یکتا ذات دی او الله تعالی به دا تمام مخلوقات د حساب او د کتاب د پاره د قیامت پرز دوباره راژوندي کوي هو الذي الله تعالی ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا وجعل منها پیدا کړی و د دنه زوجا بیبي ددو لیسکن الیها دا چې آرام حاصلی دی هغې ته فلما پسر کله چې تغشاها سشوا ایک جامع مع زوجتها چې یو ځای والی وکړی حملت نو حامله شو حملا خفیفا پس حمل شپک سراب فمرت به پس تلبه کول پدی سراب فلما پسر کله چې اسقلت سشوا اغا بکبر الولدی دخک اولاد دخک بچه لویدو دعو اللہ بلن کئی اللہ تعالی تربهما چه رب دی دوارو لئن اتیتنا کچر ترا کتامنگ دوارو تاب صالحا نیک اولاد لنکونن خامقا شب منگا من الشاکرین دا شکر یستن کن دا نعمت ستاب اے من المؤحدین استاد توحید منن کی وینو فلما پسر کلچی آتاهما ورک دی دوارو تا اللہ تعالی صالحا نیک اولاد جعلانو گردئی دی لہو دی اولاد دا پارا شرکا شریکان پسکی دا اللہ تعالی دا ذات سرا پیما پاسکی آتاهما چه ورکڑو دیتا اللہ تعالی پتعال اللہ پس برتر دی اللہ تعالی عما دا آسنا یشرکون چی دی شریکان جوڑون کیو دا اللہ تعالی دا ذات سرا ایشرکون آئے دی شریکان جوڑی ما اغسلا یخلق شیئن چی دی پیدا کون کی اوسید لراب وهم یخلقون هو حال دار چی دی خپل پیدا کرشی دی ولا يستطيعون طاقتنا لري دخلو عبادت كونكو لهم ددي پا نصر د مدد کولو ولا انفسهم ندزانو نقبلو ينصرون مدد كون کی دی وان تدعوهم كچرتلو بل تديل الى الهدى هدايتا لا يتبعوكم ندي تابدانين كيستاب سواء برابر خبرد عليكم پتا سباندي ادعوتموهم كچرت بليتا سديل راب ام انتم یا ایتاسو صامتون خاموش کیدون کی دا بلن دا دینا مطلب دیتا بلن او نه بلن دا برابر دی خواه کتا و تا دیر چگی ہوئے نو تالا سفایدہ ندر کی تانا تکلیف ندر کی تا خیر نشی را رسول خواه او کتا و تا غگ نکی کنا نو بیام اخ کا خاموشی دا ستا وینا او نوینا دا دوارا برابر دی نو ولی خپل الفاظ ضایع کوئی ولی دا اللہ تعالی دا رحمت نزان لدی کوئی خواه ان الذين بشكا بوتان تدعونا چه بلی تاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالینا عباد بندگان دی امثالکم ستاسو پمثل فدعوهم رو بلی تاسو دی لرا پلیستجیبو لکم پس دی دی اجابتو کستاسو دا پارا ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیار وی ان کی پا دی اخبال خبر کی اللہ تعالی وی زک چرتا دی پوس کی بے کنا نو صدیو کی دلا څه تکلیف تی دنه لري کی څه حاجت تی دله پوره کی نو چې د دی په اختیار کې دا نشته کنه نو بیا د دی د عبادت هغه استحقاق نشته د عبادت مستحق هغه یو الله دی چې کله ته هغه ته
د دعا د پاره لاس پورته کې کنه نو ستا دغه الفاظ اوري او د دغه دعا په قبولیت باندې قادر دی چې څه ته غواړي د هغه په اختیار کې درکولی شي دلته او د دې په مقابله کې دا ګټې دا لوټې چې کوم دی کنه د دې خو د خپل ځان اختیار هم نشته ښه الهم ایشتر دی د پار ارجل نقفی یمشون بها چتلل کی بدی سراب ام لهم ایشتر دی د پار ایدن لا سنا یبتشون بها چنسل کی بدی سراب ام لهم ایشتر دی د پار عیون سترګي یبصرون بها چدل کی بدی سراب ام لهم ایشتر دی د پار اذان وغنا یسمعون بها چوردل کی بدی سراب اگر چې ظاهری طور سره خپیم وي وغونه وي سترګي وي خو لیکن په هغه کې چې کوم قوت ته کنه هغه قوت پکې نه نو دای کچرتا دای دومره کول شو کنه نو په خپل اعضاء کې به دغه قوتونه پیدا کړیو کنه د خپل خپو کې به د تلو د قوت چولیو د خپل لاسونو کې به د نیولو قوت چولیو د خپل سترګو کې به د لیدو قوت چولیو نو چې دای د خپل ځان د پاره نشي کولی نو تعالی به څه فائدہ درکړي قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادعوا رب لیتاسو شرکاءکم شریکانان خپل ثم کیدونی بیا تدبیرون جوړ کی تاسو فلا تنذرون پس مهلت مرا کوي ماتا ان ولی الله الذي بشک معاون او مددگار زما الله تعالی هغه ذات ته نزل الكتاب چې نازل کړی کتاب وهو يتولى الصالحين او دا الله تعالی دوست نه نیکانو خلق دی والذي لا خلق تدعون چې بلې تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه لا يستطيعون طاقت نلري دی نصرکم د مدد تاسو ولا انفسهم ندانو خپل ينصرون مدد کول شي دی وان تدعوهم كچر ترو بل تديل الى الهدى لارنيغتا لا يسمعون ناوري خبر استالرا وتراهم من بتديلرا ينظرون اليك گویا کی دی نظر کیتا توهم لا يبصرون وندي دی کتون کی دسړه پسترګو باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی چې اے د الله حبیبا د دې کفارو دا ظاهری چې کوم اعضاء تا تخکاری کنا نه د دې د زړه بینای هغه ته الله اوچته کړی دا د دې د زړه چې کوم هغه تدبر دی هغه ته الله تعالی اوچت کړی دی نو ستا دا خبرې په دې اثر نه کوي ښا خذ العفو واخلت خصلت د درگذر وامر حکم کوا بالعرف د نیک خبره مطلب ته نسدي د توحید د باری تعالی وارض او اعراض عن الجاهلین د جاهلاننا واما ينزعنك كچر تورسیتا من الشیطان د شیطان نزع وسوسه فاستعذ بالله پس پناه غواړه په الله تعالی سره انه بشکد الله تعالی چې سميع اوریدون کې د دعا ستاسو علیم خبردار د سبقي يدفع عنك نو دغه شیطان دا چې کوم سپې دی کنه نه دی بدن کوری کیخه ان الذين بشكا خلق نتقوا چيريږي دی اذا مسوا کله چې ورسېدي تا طائف وسوسه من الشیطان د شیطان تذکرون یا چې دی تعذاب د الله او ثواب د الله تعالی نو فاذا هم پس ناګهان وي دی مبصر لدون کې دی لرا ستل کوي د شیطان د دغه وسوسې نه خپل ځان بچي ځکه د دې تصور دارا شي چې د دې شیطان د دې وسوسې د وجنه کدا ګناه مو وک کنه نو د دې ګناه لذت او خوند به لږ وختي وګوره د دې هغه نقصان به ډیر زیات وي هو اخوانهم وغرون ددی یمدونهم زیاتی دی لرا فی الغی پا گمراہی کی ثم لا یقصرون بیان دی کمی کون کی وَإِذَا پا وقت لم تاتهم چراتلو کی تبی آیتن پیو نشانی سراب قالوا نوائی دی لولا اجتبیتها ولتغورنک دی لرخپل ذننا قل وتو اے نبی علیہ السلام انما بیشک خبر دادا اتبعو ذا تابدارینکم ما دا سیوحا الیا چه وحی کولی چه ما تمن ربی دا جانب دا رب زمانا زسیم صرف دا وحی دا اللہ تعالی پابندیم چه کم دا اللہ دا طرف نما توحی رازی نوز دا اغی تابداریم هذا دا بصائر دلائل دی من ربکم دا جانب دا رب ساسونا وهدن ہدایت و رحمتنا و رحمت لقوم دا پار دا قوم یؤمنون چشوی ایمان روڑون کی وید اللہ تعالیٰ پا وحدانیت پاندے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَارْكَلَتْ چِرُسْتَيْشِ قرآن مجید پستمعون وکی لیتاسو لعود چاہتا
دی قرآن تا وانصتو او خاموش شي لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي. نو علماء کرام ذکر کوي وای دا آیت نازل شوه دی د منځ په باره کې. علماء کرام ذکر کوي کنه چې کله انسان امام پسې منځ ته ولاړي نو په دله پکار دی چې دی خاموشه ودرېږي. ښه دی خاموشه ودرېږي، دی قرائت نه کوي. ښه ځکه د امام اقتدا کې چې ته ولاړې نو پتا باندې لوستل د سورت فاتحې قرائت کول چې کم دنه هغه دا نشته. ښه ځکه حدیث کې راځي کنه چې من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. او د عقل تقاضام دا ده کنه چې چته یو جرګه لاړه شي کنه نو د دې جرګې د طرف نه متکلم یو سړی هغه د ټول جرګې د طرف نه خبره کوي کنه. ځکه که چته اوس دا ټول جرګه لګي هر سړی خپل خپل خبره کوي نو د دې جرګې هغه مقصد به بیا نه حاصلېږي. ښه نو مطلب دا چې دا مونځ چې کمنر دا خو الله ته جرګه ده کنه. نو کدی که هر سړی لګي خپل خپل ډنګي کنه نو بیا به صحیح هغه فائدہ به حاصله نشي. نو چې دا امام دی کنه نو دا د دې جرګې امیر او قاصد دی نو د دا قرائت دا د دې رستو ټولو خلقو خیرات پشمارل شي. ښه ٹھیک شو جی. واذکر یاد وتربک خپل رب لرا فی نفسک په نفس خپل کې تضرعا فعاجزی سرا وخیفة او په یری سرا ودون الجهر او په ما سوا د تیز آوازنا من القول د وینانا بالعدو په وقت سبا کې والآصال او په وقت د بیګا کې ولا تکن مکیت من الغافلین دنا خبرنا ان الذين بشکا خلق ان الذين بشک هغه فرشتي عند ربک چې پنځ درب سادي لا يستكبرون تکبرن کوي عن عبادته د چانا د عبادت ته الله نه یا د دعا غختلو د الله تعالی نه ويسبحونه پاکي بیان د دی الله تعالی وله د دی الله تعالی د پاره سجدون سکی سجده کوي. نو د سجدې نه مطلب عبادت ته مطلب وله يسجدون وله يصلون د الله تعالی په عبادت کې چې کله نه پیدا دي د الله په عبادت کې او چې ترکمه پوری قیامت نه راغله د الله تعالی په عبادت کې بدای لګي. ښا خجی سورہ انفال مدنی سورت تے دی سورت تا سورہ انفال ویلے کیگی. دا سورہ انفال دا ویلے کیدو وجہ جے کمدن حقا بالکل ظاہر دا چی پدی کی کلمہ دا انفال ذکر کرے شوی دا. کلمہ دا انفال نددک کی دا وجہ دا مکمل سورت موسوم دے پا سورہ انفال باندے. نو دا سورہ انفال دا ترتیب جمعی پا اعتبار سرا اتم نمبر سورت تے او د ترتیب نزول په اعتبار سرا اتیایم نمبر سورت تے. خواہ ٹھیک شو جی. خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی الذي ناصر للمجاہدین علی کل حال اگا اللہ چی مدد کون کرے دا مجاہدین پا ہر حال کی الرحمانی چی عام مہربانی کون کرے بجعل الانفالی چی خلق دا پارے سوکلل دا دی مسلمانانو دا پارے دا مال غنیمت حلال اگردو الرحیم و خاص مہربانی کون کرے پسو بتبلیغ الرسل والارسال چی پیغمبرانو تے دا اللہ تعالی دا طرفنا دا مشن دا نبوت اوالا شو چی دا اللہ تعالی دا احکامات پور رسی مومنانو تا اغیبت فائدہ دا ایمان حاصل ایخا. یسألونکا تپوس کئی دیدتانا عن الانفال پبارد حکم دا مال غنیمت کی. نو مال غنیمت چیو کنا ما قبل امتنو کی دا دی استعمال دا منو دا با حرام گنل شو. دا علماء کرام ذکر کئی دا امت محمدیہ یو تخصیص دا دے کنا چی اللہ تعالیٰ دا دی دا پارا مال غنیمت دا حلال گرزولے دیکھا. نو پا بدر کی چونکہ مسلمانانو تا مال غنیمت ملاو شو نو دا بدق کی مال غنیمت تا تقسیم بس صورت حالی دا اغی قوانین دلتا کی ذکر کی خواہ. یسألونکا تپوس کئی دیدتانا سوکو اصحاب البدر دا بدر والا عن الانفال پبارد مال غنیمت کی قل وتو اے نبی علیہ السلام الانفال تقسیم دا مال غنیمت چی دے للہ دا پارد اللہ تعالی دے والرسولی دا پارد پیغمبر دا اللہ تعالی دے اللہ دا اللہ پیغمبر تے اختیار دے خواہ.
فاتقوا الله پس یریږئ د الله تعالی نه واصلحوا ذات بینکم واصلحوا اصلاح کوي تاسو ذات بینکم په خپل مابین کې څه کوي ځان د مخالفت نه وساتئ واطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله تعالی پس کې فی امر الغنائم د غنیمت تقسیم په معاملې کې واطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله تعالی ورسوله د پیغمبر د الله تعالی ان کنتم کچرتی تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي په الله او په پیغمبر د الله تعالی انما المؤمنون الذين بشکدا مؤمنان خلقتی اذا ذکر الله ورکل چې واغستې شي هغه نوم د الله تعالی یا ذکر کړی شي حکم د الله تعالی وجلت قلوبهم یریږي زړونه د دوی واذا تلیت ارکل چې ولستې شي علیم په دې باندې آیات وایتونه د الله تعالی زادتهم نو زیاتې کوي دی لرا ایمانا اغا مرتبه د ایمان وعلى ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون باور کوونکي وي دی نو مطلب دا چې د مسلمان جهاد مقصد کې به د جهاد کولو نه به د مقصد ګوره مال غنیمت نی د مسلمان مقصد به د اعلاء کلمت الله چې د الله تعالی دین غالب شي د الله تعالی دین ته فوقیت حاصل شي ځکه هغه اقبال وایي که نه وایي شهادت ہے مطلوب مقصود مومن نه مال غنیمت نه کشور کشایی د مسلمان مقصد به چې کوم نه هغه سي د الله تعالی د دین اعلا مسلمان به شهادت غواړي مسلمان به د الله رضا طلب کوي د مال غنیمت لپاره به د جنگ نه کوي ګورې ښه الذين خلق يقيمون الصلاة چې قائمي مزلرا ومما بعد دا مالون رزقناهم چې رزق ورکړې موږ دوی ته ينفقون خرج کوي اولئک دک خلقهم المؤمنون حقا دا خلق سری فرښتینی مؤمنان دي لهم د دې لپاره درجات درجې دي عند ربهم پنځ درب د دې ومغفرة وبخنه دا ورزق کریم او رزق معزز دي كما لك سرنگا اخرجك وباسط على ربك رب ستا من بيتك د کورسان بالحق په حق سره چاته بدر تکا علماء کرام ذکر کوي یو قافله د مکی معظمه د کفارو یو قافله و چې هغه شام ته تللی و او په دغه قافله کې د مکی د هر یو کافر شراکت داری وکړه انو د مکی د کفارو اعلان وکړو وی چې دغه قافلې نه موږ ته څومره فائدہ وشي کنه وی د ټول مالیت په موږ د اسلام او د مسلمانانو خلاف په استعمال وکړه نو د دې قافلې راتګ چې کمنر هغه د په مدینه منوره باندې نو علماء کرام ذکر کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان سره صحابه کرام روان کړل صحابه کرام روان کړل د بدر دی طرف ته مقصد داو چې د دک قافله چې په کمالار باندې راځي کنه نو د دک قافلې د لار به اونیسو او د دک قافلې دا مال چې کوم د اسلام خلاف استعمالیږي نو د اسلام خلاف ته استعمالولو نه به منع کوکا ٹھیک شو نو اخوا قافلې والا ته چا اطلاع ورکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ساسو د لارې د رکاولو د پاره راغلی دی ساسو د لارې د رکاولو د پاره راغلی دی نو علماء کرام ذکر کوي د قافلې والا راولګېدل د خپل لارې بدل کړه د بدر په ځای باندې دی راولګېدل د هغه د دریای جده په کناره باندې چې کوم نن هغه خپل لارې اختیار کړه مکې معظمې طرف ته روان شو چې علماء کرام ذکر کوي اب د دغه قافلې چې کوم امیر د هغه نوم ابو سفیان بن حرب چې د بیا وروسته ایمان نه وړی دی ګورې نو د فورا د مکې خلقو ته د خبر د ورکولو دپاره د یو دوو اسانو غوږونه کټ کړل او ډیر په تیز رفتارۍ سره د مکې معظمې طرف ته ولېږل او دا د دې اسانو د غوږونه کټ کول دا د دې خبرې نښه وه که نه چې ګینې ستاسو چې کوم خلق دی هغوی په تکلیف کې دي هغوی په مصیبت کې دي نو دی خوا چې کله هغه خبر راورسېده د مکې خلقو ته نو د ابو جهل اعلان وکړو نو د مکې دا خلق راجمع شو د جنگ تیاری شروع کړي نو علماء کرام ذکر کوي مسلمانان خو د جنگ د پاره نه وروتي کنه مسلمانان صرف د دغه قافلې د لارې روکاولو د پاره وروتي او کفار د جنگ د پاره راوتل خو چې د جنگ د پاره راځي کنه
ابو جهل چې و خانه دی مسجد حرام ته وردن نشو او د خانه کعبه غلاف ونیسو وی ای الله نن چې کم نن حق زمونږ د پاره د حق فیصله وکا وی چې کم په حق دي کنه وی د هغه مدد وکا او چې کم په حق دي نو هغه الله تبا کنو الله تعالی وته خط فیصله غواړي راځه بس فیصله د لکوم راځه فیصله شوی ده. نو علماء کرام ذکر کوي وای په بدر کې او یا کفار دې کم د هغه غټ غټ سردارانو کنه هغه پکې مردار شو. نو دکا واقعیت په مخ کې راځي ان شاء الله وبک خیرغه کما اخرجک لک څنګه او باستا لرا ربک ربستا من بیتک د کورسان بالحق په حق سرا وان فریقا بشک ودلا من المؤمنین د مؤمنانو لکارون بد ګڼون کیو یجادلونک مباحثی کی دیتا سر بالحق په حق سرا بعدما تبین رستو چې دایر شو دیتا کانما گویا کی دی یساقونا راخل شیل الموت مرکتا وهم ينظرون او حال دار چې دی کتون کیو دی لرا چې کله شو د مدینه منورین راوتل کنا نو د منافقانو ته خبر ورکړی چې ګوره تاسو مرضی نه دا منافقان روست جوړه یا بعضی مفسرین وای نه وای چې کله مسلمانانو ته پته ولګی راکنه چې قافلې خپل لار بدل کړه او سده د دې مقابله ته د مکی معظمین 1000 لخر را روان دي نو چې کم کمزوري ایمان والا خلکو کنه نو هغه خو وی موږ خو جنگ د پاره نه راغلي ځکه موږ سره بسلی نشتا توري نشتا زغری نشتا آسان نشتا جنگ به څنګه کو نو علماء کرام ذکر کوي د الله پیغمبر چې کمنر صحابه کرام ته صحابه د الله مدد بدر سره راځي نو بدر کې الله تعالی هغه بے سر او سامان صحابه کرام ته الله فتح ورکړه وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَإِذَا وَقَعَ يَعِدُكُمُ اللَّهُ چې وعده کول الله تعالی تاسو سره احدى الطائفتين یو د دې دوه وړالونه چې سبي یا به هغه قافلې او یا هغه د دشمن هغه لخر بیخه انها لكم چې تاسو مسلط کیدونکي په دې باندې وتودون خو تاسو ان غیر ذات الشوکتی چې به شغه هغه ډله چې کوم سوا بید شان و شوکت والا مطلب تینا اغا قافلہ تکون لکم دادی وستاسو دا پارا ویرید اللہ وراد اللہ تعالی ایحق الحق دا چه ثابت کی اللہ تعالی دین حق لرا بکلماتی پخبل حکم سرا ویقطع دا چه کٹ کی دابر الكافرین اغا جڑی دا کافرانو لیحق الحق دا چه ثابت کی اللہ دین حق لرا ویبتل الباطل دا چه ختم کی اللہ دین باطلا ولو کرہ المجرمون اگر کچرتا بدگنی دا خبر مجرمان استستعیسونا پا وقت جی فریادو کتاسو ربکم پر ربتا پس تجاب لکم پس قبول اکر اللہ تعالی دعا استاسو انی چی بی شکر چی ممدکم مدد کون کے استاسو بعلف من الملائکتی پزر پرشتو سراب مردفین چی دی تابیداری کون کی دی پد دی مشرکانو دا پارا چی دی مشرکانو تلاش پکی خوا وما جعله الله ندے گردولے اللہ تعالی دا مدد دا فرشتو الا مگر بشرا خوش خبری دا ولی تطمئن دا چی مطمئن چی بی پدی سر قلوبکم دون استاسو ومن نصرون دے راتل دا مدد الا من عند اللہ مگر دا جانب دا اللہ تعالی ندی ان اللہ بشک اللہ تعالی عزیز غالب دے حکیم حکمت والا ذات تے ومن نصر الا من عند اللہ اللہ دا اللہ مدد بغیر دا اسبابنا ہم راتلے شیخا ولیکن دا صرف متعدد پرشتی را لیگل پدی غرض بندی چی دی مسلمانان ضرور محکم او کلک پاتی شیخا اذ یعشیکم النعاسا اس پا آغا وقت کی یعشیکم النعاسا چی پٹو تاسو لراغا جوٹی دا خوب امانتن ذریع دا امن منہو دا جانب دا اللہ تعالی ناب وینظر علیکم دا چنادی کرپتاسو بندی من السمائی دا جانب الاسمان نمان باران لیطہرکم دا چی پاک کی تاسو لربی پدی سراب علماء کرام ذکر کئی وی مسلمانان چی کل بدر تا میدان بدر تا رو رسیدل کنا نو دا میدان بدر مشتمل په دوو حصو باندې یو هغه چې کوم طرف ته سره مټه خاروا او بل طرف ته دا چې کوم د بدر دا میدانو کنه نو هغه ځمکه شګلوړې وه او بل دکا چې کوم طرف ته دا مټه خاروا کنه
مدق طرف ته د ابو هغه کویو مو نو د مکی دا کفار مخکې میدان بدر تراغلیو نو چې کم د ابو طرفو کم هغه د جنگ د پاره قابل طرف نو هغه ځان د پاره منتخب کړو هغه پکې خپل پړاو کړو ښا نو چې کله مسلمانان نو رسیدل کنه نو یو خو سوا وبم نوي او بل هغه شغلوړ ازمکه وا نو په شغلوړ ازمکه کې جنگ کول دا لغونته کې مشکل وي ښا جنگ کول لغونته کې مشکل وي نو الله تعالی د شپې باران وکړو نو چې باران وکړو کنه نو په دې شګ باندې چې باران وشي نو دا پرس شي دا ایله چې کم نه حق د ګرځېدو لپاره قابل شي او چې په کومه مټه خاره باندې باران وشي کنه نو هغې کې چې کم نه هغه چکړې جوړې شي نو علماء کرام ذکر کوي چې باران وشو نو د دې ځای په ځای د دې شګو کې چې کم نه هغه د اوبو هغه ډنډونه ودرېدل نو د مسلمانانو د اوبو هغه مسله هم حل شوه اوبو مسله ولا الله تعالی حل کړه چې ستاسو دپاره څه دی دا چې کوم دی د الله تعالی د باران په ذریعې سره یو خو درته د دې ځمکه الله تعالی دا درته همواره کړه او بل درته الله تعالی د دې اوبو هغه چې کومه پریشانی هغه هم دله ختمه کړه نو علما ذکر کوي د بدر دا چې کومه غزوا وکنه نو دا 17 رمضان المبارک او سن 2 هجری وا 17 رمضان المبارک د رمضان المبارک ولا سمر روزه وګورخه صحابه کرامو ګوره د کفارو خلاف جهاد کو امونګه تاسو سکو مونږ چې روزه راځي کنه ته به وایي چې ته یو لویه بلا را روانه ده بس روزه ده او روزه ده او روزه ده نو حالانکې د برکتونو میاشت ده او زما په خیال دا سکال چې دا کمې روزې دي کنه ډېرې ښایسته روزې دي ښه ډېرې ښایسته روزې دي او بیا چې کوم نه په دې کې بعضې داسې خلق دي چې هغه یې ګورې په دې کې چې کوم نه هغه روزې نه نیسي ښه ایو خو بالکل دی د افطار په ټیم کې اذ یعشیکم النعاس پا وقت چې پټو تاسو لره جوټي د خوب امرتن ذریعه د اطمینان منه د جانب د الله تعالی نه وینزل علیکم دا چې نازل کی پتا سو باندې من السماء د جانب اسمان نمات باران لطهرکم دا چې پاکی تاسو ربی پدی سراب ويذهب عنکم دا چې لری کړه تاسو نه رجز الشیطان یا وسوسې د شیطان وليربط على قلوبكم دا چې محکم کی زړونه استاسو ويثبت دا چې کلکی بیل اقدام پدی سره قدمونه استاسو په شګو کې اذ یوحي پاغه وخت چې حکم ربک رب سائل الملائکه فرشتو ته انی معکم چې بشکل سیم معین مددگار استاسو فثبتوا الذين پس محکم کی ای خلق الامنوا چې مؤمنان دي سألقي درد چې وابچو مونږ فی قلوب الذين پرونو د خلقو کې کفرو چې کافران شوي دي الرعب یراب فضربوا ایتاسو فوق الاعناق پور تر چټونو د دینا وضربوا وهیتاسو ردینا وضربوا وهیتاسو منهم د دینا کل بنان هر یو جوړ د دی د لاسو د خپوخه نو علماء کرام ذکر کوي الله تعالی د خپل د قدرت عجایبات په غزوه بدر کې ډیرو صحابه کرامو لیدلي وو ډیرو صحابه کرامو یو صحابي داسې چې د هغه په لاس کې د کجوري خرانډه وخه د هغې نه ورته الله تعالی توره جوړه کړې وه نو بس چې د کافر د سټ ته به هغه ورنږدې کړې نه وه چې د کافر نه به سټ اخوا پروت وو ښه جي ذالک دا بانهم بسبب د دې سره شاقوا الله چې مخالفت کوونکي د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی ومن یشاقق الله څوک چې مخالفت کوي د الله تعالی او رسول او د رسول د الله تعالی فإن الله پس بشک الله تعالی چې شدید العقاب عذاب ورکوونکی دی ذالکم دا وهل چې دی فذوقوا سکیتا سو دی په دنیا کې وان للکافرین بشک د پاره د کافرانو عذاب النار عذاب د دوزخ دی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم الذین ارکل چه ملاقاتو کی تاسو اے خلقو سرا کفرو چی کافران شوی زحبن جنگ کون کی فلا تولوهم الادبار آماروی تاسو دی تشاگان اخپلی ومن یولهم واچا چوارو لدیت یومدن پدا ورز باندی دو برو شاخ پلاب الا مگر متحرفا لقتال چسوی اغا چال کون کوي د جنگ او متحیزا یا واپس کیدون کوي لافیت لخکر خپلتاب فقد پتاکیک سره با اگر گرفتار چده بعذاب من الله پغسید الله تعالی کیو ما واو ټکانه د جهنم او جهنم دی وبئس المصير او خام خاډیر بد زید ورتلو د چسره د دک کفارو د پاره الله تعالی تیار کړی دی
فلم تقتلوهم نقتل کول تاسو دی لرا ولكن الله لیکن دا اللہ تعالی چې قتلهم سیکلل قتل کلل دی لرا وما رمیتان نوی ترسون که دی خاورو دی شگو لرا اذ رمیتان کل چتا اوشتی دا شگی چاہتا دا مکی دی کفارو طرف تا روایت کے رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دا بدر پا میدان کی یو لپ خار را باغستے او اغای دا دی کفارو دی طرف تے انستے وی اغا شگی دا دی طول کفارو دی سترگو تاور ارسے دیخوا ولكن الله لیکن دا اللہ تعالی چه ورما رسون که دا دقی شگو ولیبلی المؤمنین دا چه امتحانو که اللہ ولیبلی المؤمنین دا چه انعامو که اللہ تعالی پا دی مومنانو بندی منہو دا جانب اخبرنا بلاء حسنا اغا انعام خستا ان اللہ بشک اللہ تعالی سمیعون اوریدون کرے علیم علم لرون کرے ذالکم دا انعام حق دا اللہ تعالی دا طرفنا وان اللہ چه بشک اللہ تعالی موحنو کمزور کون کرے که دل کافرین اغا تدبیر دا کافرانو ان تستفتحو کچر تتاسسو کو طلب دا پیسلی کول فقد پتا کیک سراب جاکم الفتح را لتاسو تا پیسلاب لکما در توی چی ابو جہل دا خانکابی غلافی ونی سخا اکبر یاد ساتی علماء کرام ذکر کئی کنا وی پدی مسجد حرم کی یوسو مقامات دا سیدی چی دا دعاگانو دا قبولیت اغا مقامات تیخا یو ملتزم سرا دغه د دعا د قبولیت مقام دی بل حجر اسود سرا تکشفا بل مقام ابراہیم سرا دریم بل دے کمنر حق د خانہ کعبی غلاف کی اونی سے او بل حتیم کی حتیم کی نو بس دق د دعاگا او بل د میزاب رحمت تلان دی نو دق دای کی وای چې کوم دعا غواړي کنه نو دق د دعاګانو د قبولیت هغه مقامات دي نو دی ابو جهل د خانه کعبه غلا پیری چلو وی الله فیصلو کا الله تعالی فیصله می دلو کړه وَإِن تَنْتَهُوا كَچَرْتَمَنَ شُوِيْتَاسُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دا خبر و بہتر وستاسو دا پاراب وَإِن تَعُودُوا كَچَرْتَ واپسیو کرتاسو چاہتا الى القید دا اسلام خلاف پریبتا نعود واپسی بوکمونگا ولن تغنی ارگز بدفن کیانکم تاسو نافیتکم لخکر استاسو شیئن سسید لرا ولو کثرت اگر کچر تڑیروی وان اللہ بیشک اللہ تعالی مع المؤمنین سرد مومنانو ند مدد دا اللہ تعالی چه کم مدد دا اللہ تعالی رازی اگر پا ایمان باندی خواب اگر دا ایمان پا کمال باندی دے چه کم کامل مومن وی اگر سرد دا اللہ مدد وی او چه کم انسان پا ایمان کے کمال تنی رسیدلے ند سرد اللہ تعالی مدد برازی خود رشتو دا دینا چه امتحان با پی سخت وی خواه ٹائم سورا پاتے دیر دیر خواجی خواه یا ایو الذین آمن اے مومنانو اطیعوا اللہ تابداریو کی دا اللہ تعالی ورسولہو دا پیغمبر دا اللہ تعالی ولا تولو اعراض بکوی تاسو عنہو دا منلو دا چانا دا حکم دا دینا وانتم حال دار چی تاسو تسمعون اوری تاسو کلام دا اللہ تعالی نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پا مخ کی رکو کی واقعات تا جہاد ذکر شو نو پدی کسا کئی پدی رکو کی بیان دا دے خبر دے چی تاسو اطاعت تا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر او کئی پا میدان جہاد کے خواہ ولا تکونو مکی تاسو کالذین پشان داغ منافقانو قالو چی وائی دی سمینا وریدل زمونگا وهم لا يسمعون ونو دی یوریدن کی ان شر الدواب بی شک بدترین پا مخلوقاتو کی عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی السم البکمو اغلاندو او کانو السمو اغا گنگیان البکمو اغا السم کانو البکمو گونگیان الذین خلق لا یعقلون چه عقل نلری دی پا اوامر دا اللہ تعالی ولو علم اللہ کچر تظاہر وی اللہ تعالی تفیہم پدی کے خیرا سخیر لاسمعهم خامخا اور والوی کڑیو دیتا اللہ تعالی وی کچت دی پدی اطاعت کی دی پا اسلام راولو کی سخیر وی کنا ندی بمی اسلام طرف تا رامق کی کڑیو دیتا بی اسلام و دی ایمان توفیق پر کڑو ولو اسمعهم کچرتا ورولی کڑوی دیتا لتولو نخام خائرات بکڑوی دی وهم موردون و دی مخ ارون کری دی ایماننا یا ایوها الذین آمن اے مومنانو استجیبو للہ تاسو حکم منید اللہ تعالی
وللرسول د پاره د پیغمبر د الله تعالی اذا دعاکم ارکل چرابلی تاسو لره جهاد تا لما یحییکم دا چې ژوند در کی تاسو ته پس سره په جهاد سره ځکه ژوند حقیقي خو هغه دی چې کوم انسان ته شهادت ملو شي ځکه میدان جهاد ته ورتلل ته د مسلمان د پاره په دواړو جهاتو سره خیر دی یا خو به شهادت ملو شي نو د شهادت هغه مرتبه خو ډیره اعلی ده خو که چېرته مرتبه د شهادت ملو نه شوه که نه نو د غازی کېدو د غازی د پاره مرتبه دا ده چې الله تعالی ورته ټول ګناهونه معاف کوي وعلموا پوشی تاسو ان الله چې بشک الله تعالی یحول واقید بین المرء فما بین د سړی کی وقلبه او د زړه د کی مطلب الله د انسان د زړه د دن خبرونه واقف دی وانه بشک شان دادی الیه دغی الله تعالی طرف ته تحشرون تاسو ټول به جمع کول شي نو فیجازیکم باعمالکم تاسو د عمل مناسب بدرته الله تعالی بدله درکوي واتقوا یریږي تاسو فتنه داسې فتنې نه لا تصیبن الذین چې نه برسي خلقو ته ظلموا چې ظالمان دي نو فتنې نه مطلب عذاب دی چې تاسو خپل ځان بچ کئ په اطاعت د پیغمبر سره د هغې عذاب نه چې کوم عذاب په منافقانو باندې راتلو واله دی واتقوا ځان بچ کئ تاسو فتنه داسې عذابنا لا تصیبن الذین چې نه برسي خلقو ته ظلموا چې ظالمان دي نو ظلموا بترک الاستجابتی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه خبره باندې اجابت نه وکړي خاصتا خاص کر وعلموا پوشی تاسو ان الله چې بشک الله تعالی شدید العقاب عذاب ورکون کړي واذکروا یاد کی تاسو انتم په وخت کې چې وی تاسو قلیل ډیر لګ مستضعفونا کمزوری گنل شي فی الارض پزمکه کې تخافونا یریدی تاسو ان يتخطفکم الناس دا چې ختم بکی تاسو لرا خلق فآواکم پس ټکانه درکړه الله تعالی تاسو ته پس کی په مدینه منوره کې وعیدکم او مضبوطی کړی تاسو په د بدر پر ورځ باندې بنصره په خپل مدد سره ورزقکم او رزق درکړه تاسو ته من الطیبات د پاکیزه او غنیمتونه دل درکړل لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ پسو په نعمت الله تعالی چې د الله مدد در سره رالیکه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تخونوا الله تاسو خیانت مکوئ پرازونو د الله تعالی کی والرسول او د پرازونو د پیغمبر د الله تعالی کی وتخونوا او خیانت مکوئ تاسو اماناتکم په خپل مابین کې په امانتونو کې وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو خو پوهیږئ چې دا ناکاره جرم دی وعلموا پوشی تاسو انما چې بېشکه خبره دا به اموالکم مالونه ستاسو اولادکم اولادونه ستاسو فتنه هغه څه سبب د آزمایش دی فتنه ده وان الله بشک الله تعالی عنده پنځ د الله تعالی اجر عظیم لوی اجر د چې څه کوي کم انسان د کمال او د اولاد د فتنې نه ځان بچ کو نو د مال او اولاد دا فتنه ده انسان په فتنه کې واقع کوي د انسان په الله تعالی آزمایش اخلي نو کچته په دغه آزمایش کې یو انسان کامیاب شي کنه الله وی جنت په در کوم ښه ځکه مال ته ټینګېدل دا ګرانه خبره ده خجی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تتقوا الله کچر تیریږي تاسو د الله تعالی نه یجعل لكم نو بغیر ایستاسو د پاره فرقانا فتحا ويكفر عنكم دا چلی بکره تاسو نه سیئاتکم صغیره گناهونه استاسو ويغفر لكم بخنو کی تاسو ته د کبیره استاسو والله تعالی ذو الفضل العظیم ذو الفضل مالک ته ويمكر بك الذين وقت چې بکر کو ستا په باره کې هغه خلقو په دارو ندوه کې کفرو چې کافران شوي دي یثبتو کا دا چې په قید کې واچي تعالی را او یقتلوا کا چې قتل کی تعالی را او یخرجوا کا چوباسی تعالی را ويمكرون مکر کون کی دی ويمكر الله تدبیر کون کی والله تعالی چې خیر الماکرین بهترین د تدبیر کون کوله دی و اذا تطلع کله چې اولسته شي علیم په دې باندې آیاتونه زمونږه قالوا نوایدی قد پتا کی سرا سمینا اوریدل د مونږه لو نشاو کچرته غواړو مونږه لقلنا خامخو وای مونږه مثل هذا په مثل د قران مجید نظر ابن حارث چې کوم کنه هغه وی که زما خو خوشي وی د قران نه کلام بدلوم کا
ان هذا ندا الا مگر اساطير الاولين واقعات تمكنوا خلق دي وإذ قالوا با وقت چوي دي اللهم اي الله ان كان كچرت هذا دا قرآن هو الحق حق نازل کړه من عندك د جانب استانا فامطر علينا پس راورو پمونږ باندې حجارتن غټ من السماء د جانب الاسمان او اطلاع يراتلو کوم تبع عذاب اليم عذاب دردناک سره وما كان الله ندي الله تعالى ليعذبهم دا چ عذاب ورکی دیتا وانت فيهم پدا سیال کی چتو سیدن کے پدای کی وما كان الله ندي الله تعالى معذبهم عذاب ورکون کی دیتا وهم يستغفرون او دی استغفار کون کی د الله تعالی نا بخنه غواړي وما لهم سشوی دی د پارا الله يعذبهم الله دا چ عذاب ورن کی دیتا الله تعالی وهم حال دار چی دی یسدونا من کون کی مومنان او پیغمبر لرا عن المسجد الحرام د مسجد حرام نا وما كانوا ندی اولیاءه اغا متولیین د دخ مسجد حرام ان اولیاؤه ندی متولیین د مسجد حرام الا المتقون مگر متقیان دی ولكن اکثرهم لیکن اکثر دینا لا يعلمون نپویگی وما كان صلاتهم نبو اغا عبادت دی عند البيت پنزد بیت الله الا مکان مگر شپیلی وحل وتصدیتا او تانی وحل فذوقوا العذاب پسو سکی تاسو عذاب ما پسبب داغی سراب کنتم چوی تاسو تکفرون کفر کون کی ان الذین بشکا خلق کفرو چی کافران شوی دی ينفقون خرچ کی دی اموالهم مالون اقبل لیسدو دا چی منکی خلق عن سبیل اللہ دلار دا اللہ تعالی نا پس ينفقونها پس درد چی خرچ کی بدی دا مالونا ثم تكونوا بابويدا ما خرج کول عليهم پدی باندې حسرتا اغا سبب د افسوس ثم يغلبون بابدی مغلوب شي والذين خلق كفروا چې کافرن شوی دي الى جهنم يحشرون دا ټول بجمع کول شي ليميز الله الخبيث هذا چې الله تعالی بیل کی ناپاک لرا من الطيبين د پاکیزنا دا چې الله تعالی مؤمن او کافر بیل کی ويجعل الخبيث دا چې وګرځي ناپاک عمل بعضه بعض لدينا على بعض فبعض نور باندې پيرکمه پس را یودای کی دیلر جميعا طول لرا پيجعله پس دا چې وګرځي دیلر فی جهنم فجهنم کی اولئک دخ خلقهم الخاسرون دی تاوان کون کړي د خپل ځانونو صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمنګ د ټولو دا نست قبول کا الله مونږ ټولو ته د قران پاک صحیح په هر نصیب کا د قران مجید په ترجمه په تفسیر په الفاظ او په معانیو کې الله زمنګ نه کمې غلطي کو طاهر غلي الله مونږ ټولو ته معاف کا الله مونږ د خپل کم علمي او د خپل ضعف اقرار کو الله مونږ ته د لغون ته کې ناست دا زمنګ د پاره د خپل رضا سبب وګرځو الله مونږ د شریرانو د شرنا د حاسدانو د حسدنا د بنیتو د بنیتینا د جادوګر د جادوانو د کوړو د منترونو الله زمونږ حفاظت وکا الله زمونږ د ټولو د دوار جهانو حیا پردې وساته الله مونږ ټولو ته د حیا د عزت او د تقوا ژوندۍ نصیب کا الله مونږ د بے حیاي د بے شرمۍ د بے پردګۍ د بدنامۍ او د بے عزتۍ نه الله زمونږ حفاظت وکا الله مونږ د تانو تحصیلونو اسپیټالونو اکسیډنټونو نه وساته الله مونږ د خراب مرزونو د لا علاج بیمارونو وساته الله مونږ د زمکه د آفتونو د اسمان د آفتونو نه وساته الله مونږ د سیلو د غلو د طوفانونو د سیلابونو د زلزلو نه وساته الله تعالی مونږ ټول د فقر د غربت او د تنگ دستی د نستی او د ناچاری نه د هیرس او د لالچ نه الله زمونږ حفاظت وکا الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله څومره د امت مسلمه بیماران دي کورونو کې دي که اسپیټالونو کې دي د خپل کور د کوی او ورله دارو کا الله د خپل خپل لاړې ورله د شفا ذریعہ جوړه کا الله به اولاد او تدیندار اولاد ورکا الله د چا نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد وته ورکا الله د چا اولاد د والدینو نافرمان دي د والدینو د پاره صدقه جاریه جوړه کا الله څومره مسلمانان بے روزګار دي الله ټول تخکل د عزت روزګارونه ورکا الله چاته دی روزګار او کاروبار ورکړي دی الله په دې روزګار او کاروبار کې ورته ترقی او برکت نصیب کا الله د رزق بند دروازې ورته کولاو کا الہ العالمین د تمام مسلمانانو پریشانی ختم کا الله مشکلات ولا حل کا الله د تمام قرضدارانو قرضې د غیب نه ادا کا د ضرورتمند ضرورتونه د خپل در نه پوره کا الله د تمام مسلمانانو څومره هم حاجتونه دي
الله ټول ولا د خپل لامتناهي خزانونه پورا کا. الله د ټول مسافر حفاظت وکا. الہ العالمین د امت مسلمه ټول مړو ته بخنه وکا. الله مونږ ټول ته د حرمین شریفینو هغه مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا. الہ العالمین زمونږ د ټول جوړې د خیر نډکه کا. الہ العالمین د مجلس کې دا ناس ملګری چې څومره دي یا بهر اوریدون کې چې څومره دي الله ټول خوشاله کا. الله ټول ته خیر او برکت ورکا. الہ العالمین د انبیاء د شهداء د صدیقینو د صالحینو گاوند ورته په جنت کې نصیب کا. الله تعالی مونږ ته چې چا د دعا ویلې دي زمونږ د ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا. الله د ټولو جایز تمناګانې پورا کا. الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معاملې وکا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.